دا حسد دومره خطرناک بیماری د حسد او تکبر چې د دې وجه نه په معاشره کې انسان کې ډېر بیماری پیدا کیږي دا قتل او غارت د حسد د وجه نه پیدا کیږي او شیخ ولی تانوی رحمه الله فرمایي چې دا په درې قسمه دا غیر اختیاري پیدا کیږي دا حسد غیر اختیاري پیدا کیږي خو په یو کې سړی معذور وي په یو کې سړی ماجور وي او په یو کې سړی معذور وي معذور مطلب د سړی په وس کې ني حسد پیدا شو په سړی کې نن سبا تماکو کې خلکو پیسې اغستې دي او چا سره په اجاره باندې ځمکه ده ته وایي چې یاره ته خو ډېر شی پکې وګټو سود دې پې نه راځي او لاړې د پټي مالک لا چې یاره دا ځمکه ماله دنه ګرانه راکړه دا دې ترې واغسته نو ستا په زړه کې صرف دا خیال پیدا شو په دې الله تعالی نه رانیسي خو که د دغې خیال مطابق عمل دې وکړو زړه کې د خیال چې دا سړي باندې دومره پیسې واغستې زما دا ځمکه دې اخلمه صرف دا خیال پیدا شو په دې د الله نه رانیسي په دې کې ته معذور یې او دا خیال په زړه کې پیدا شو چې دا ځمکه د دې سړي نه اخلمه چې دې نوره ګټه ونکړي دغه خبره دې اړو پرېښودله چې بس یاره نه یې کوم زړه راته وایي چې داسې وکړه خو نه یې کوم او دې نه کړه نو ماجور الله تعالی اجر درکوي او که نه دغه عمل دې وکړو لاړې زړه کې حسد غیر اختیاري طور پیدا شو په دې د الله نه رانیسي خو ته لاړې سړي له او د سړي نه دې ځمکه واغستله چې ده ته نفع ونه رسي په دې نیت دې واغستله دا عمل دې وکړو نو په دې ته ګنهګار یې په دې کې ته معذور نو دا ډېر خطرناک عمل دی دې وجې نه ډېرې بیماری پیدا